ټول عمر په پښتنو باندې مردار بیان وکړه. دا خبره په کمیس کې راغله، په دې خبرې ځان پوه کړئ. هوټل والدین دا خبرې ماوري، تنور والدین ماوري، رسټورنټ والدین ماوري، زموږ استاسو پښتانه هم ماوري. په تاسو باندې چې هوټل کې کوم مړه میان خوړل کېږي دا مردار دي، حرام دي. مئی باره کې چې دا کومه فتوا ده که نه، بنیادي سوال د ده نه یو دا دی چې چېرته په خپله دا مئی ذبحه کا او د لاسته منکرین حدیثو نه د قرآن والا چې دي چې دی ستا مخکې د مئی په ذبحه کېدو وویني چې مئی به ذبحه کې څنګه، ځکه ذبحه کې خو رګونه نیولی شي او وینه بیولی شي. دا بنیادي طریقه ده د ذبحې، رګونه ونیولی شي او د مرۍ غټ رګ کټ کړي شي چې دا وینه وبهیږي. او قرآن د هغې نه فدمم مصفوحا سره تعبیر کړی دی، والدم او دمم مصفوحه بهیدلی شوي وینه، دا په دې وجه حرام هم ده. داسې یو مئی راټینګ کړه چې ته له د مرۍ دا رګ راونیوې او هغه رګ وله کټ کې وینه ترې وبهیږي. اول په مهي کې وینه کم ده پوه نه شوې، مهي کې وینه وي او بیا چې کټ کې د مرۍ غټ رګ په مهي کې، بلکې په ټول مهي کې رګونه په نظر نه راځي، سرمن هم ورکې نشته. نو سوال دلته بنیادي دا دی چې زه نور خلک خو تا سره قرآن نه مني یا چا خبره د ایرانیان دی او د ایران د روایاتو نه متاثره دی، ته د خپل څلور پنځو منکرین حدیثو دپاره یو مئی راټینګ کا، یو ویډیو ته وکړه، ته دې دا وینه لږه وبایوه، ته ولې د مرۍ دا رګ کټ کا چې د مئی ذبحه هم دا خلک وویني که نه. دا خو یو خبره شو. دویمه خبره دا ده چې ستا د مئی متعلق قرآن که پکاري نو قرآن خبره کړې ده احل لکم صید البحر وطعامه، د سمندر ښکار تاسو له بغیر د ذبح حلال دی. مئی دلته الله مطلق خبره کړې ده، قرآن هم په دې کې د بل څیز قید نه دی لګولی او دې ته لحمن طریه ویلی دی قرآن، لحمن طریه، تازه غوښه. دا تازه په دې معنی نه چې پته یې ذبح مبح نشته. نو قرآن خو د مئی د ذبح خبره نه ده کړې، دلته به عمومي خبرې نه کوي، دا خاص خبره ده، خاص مئی خبره شروع ده. نو که قرآن دې په کاري خو قرآن وایي صید البحر، د سمندر ښکار، د سمندر ذبح نه یادوي. دارنګ قرآن وایي لحمن طریه، تازه غوښه. نو قرآن د مئی حلت بغیر د ذبح نه ذکر کړی دی. که قرآن دی پکاري خو قرآن هم د مئی په ذبح نه دی غږېدلی. نمبر 2 که حدیث دی د تاریخ په حوالې هم پکاري نو د الله نبی فرمای احلت لنا میتتان و دمان، دو ویني او دو مرداري مونږ له حلالي دي، نو ذبح ته اجت نشته د مئی او د ملخ. او دارنګ چې کم دی نو د اینې او د زړو دا ویني دي، خو بس مونږ د پاره الله تعالی حلال کړي، د عام نه تخصیص دی او امت پر راجمه دی. دویمه خبره دا یاد ساته چې ته احادیث که یو منی که دو منی، خو ته ډیر زیات د تواتر ټکي ډیر کې مونږ باره کې چې د دې پرویزیانو یو دو خطا شي وایي تواتر دی په دی. نو د مئی په باره کې هم دا تواتر موجود دی، یو تواتر عملی د مولان خی او بل تواتر خبری خی. حدیث کې تواتر یو عمل، دا دواړه تواتر په مئی کې موجود دي. متواتر د امت عمل عمر روان دی چې مئی بغیر د ذبح حلال دی، دا تواتر عملی دی. یو تواتر د حدیث په بینام ثابت دی چې احلت لنا میتتان، امت په دې دی چې په دنیای اصلاح دنیای کائنات کې لا چا د دې خبرې نه انکار نه دی کړی چې ګنې مئی بغیر د ذبح حلال دی، ټول دنیا دا منی. نو کستا پنځ اصول قرآنی، نو قرآن وی صید البحر لحمن طریه. کستا پنځ باندې تواتر سشي وي نو د مئی په ذبح کې او د مئی په حلت کې دواړه تواتر شته. عملی تواتر هم عمل د مسلمانانو را روان دی چې مئی لا تر اوسه چا ذبح کړی نه دی، او دارنګې احادیث هم موجود دي متواتر چې ورته خلک وایي چې مئی بالکل حلال دی بغیر د ذبح نه. دا دوه ډېرې بنیادي خبرې دي. نمبر 3 دا خبره کوي چې یاره زما په اصل قرآن دی، ته د خپل اصل او معیار کې خطا یې.
معیار کې چې زما په نس معیار وی قرآن دی. قرآن دا خبر رد کی فلا وربک لا یؤمنون، قسم می دی وی اے محمد استا پرب لا یؤمنون یو فرویزی به مؤمن شمار نشینو حتی یحکموکا څنګه چې د قرآن ته حاکم وای داسې حتی یحکموکا اے پیغمبر چې تام حاکم وګڼي. نو ستا دا خبره قرآن رد کړي دا قرآن دا وی چې معیار قرآن نه دی، معیار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د رسول الله د خلینو چې قرآن راووتو که حدیث راووت آبه معیار وی. دا یو ډیره ګنده خبره ده چې وی قرآن حاکم کتاب دی په حدیث او په رسول الله. بس دی فتنه د پنجاب خضر حیات دیم راخکل، دی فتنه احمد سعید ملتانی دیم راخکل، دی فتنه غلام احمد پرویز دیم راخکل. دا غلطه خبره ده چې قرآن حاکم دی په حدیثو. نه، ما چرته داسې نه دی لیدلی قرآن کې چې ویلی صفا چې قسم دی په ستا پرب چې قرآن حاکم نی ګرځول مؤمن نه دی، داسې نشته. او داسې شته چې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې پیغمبر دی حاکم نی منلی نو ته مؤمن نشې کېدی. نو د پیغمبر حاکمیت ضروری دی. یو کیسه کوي چې یاره دا وی اصل کې تاسو یو کیسه کړل چې ابراهیم علیه السلام ګډ سب حاکو وی شړکې سمندر ته وویشتن وی په ما یو لګید وی تاسو دا وای. دا واقعا خو په مام په جون کې باور ځل واورېده. دا واقعا خو نه چې ته حدیثو کې ده، نه چې ته په مایناز کتابونو کې ده، نه اهل سنت د دې د دفاع ذمواري اغستې ده. دا لاسه شی دی. منګه چې د مئی د پاره حلت ذکر کوو دا هیڅ چا نه دی ویلی چې د ابراهیم علیه السلام چړکی لاړه او مایې پې ذبح شو لهذا ټوله دنیا دی اوس مایان خوري. نه، مونږ چې وایو مایې بغیر د ذبح حلال دی نو مونږ وایو دا الله په خپل کتاب کې ویلی دی احل لکم صید البحر. دا الله په قرآن کې ویلی دی چې لحما طریه. دا د الله نبی ویلی دی احلت لنا میتتان و دمان. الحوت مئی ستاسو د پاره بالکل بغیر د ذبح حلال دی، اگر چې هغه نبی نم نه روزي د هغه د مړی رګم نه کټ کیږي. نو دا بنیادی خبره ده. دا شکوک شبهات او بیا په کې یو ناشنا وی اے پښتنو په تاسو باندې ټول عمر میان خړلې دي حرام. پښتنو یادې پښتون ټکی ډېر وي ولې پنجابیان میان نه خوري، ولې سودانیان میان نه خوري، ملیشیا والے نه خوري، عربیان نه خوري. دا پښتون ټکی دی ولې وي د سره د دین خبره نشته. د قومیت او د پښتون په نوم باندې د امت گمراه کول غواړي. د ته پته چې پښتون سره نه د الله دوره قدر دی، نه پښتون سره د رسول الله دومره قدر دی څومره قدر چې ورسره د قومیت دی، د قوم پرستی دی. نو پښتون د قومیت په معنی باندې هغه ته خراب دین ورمخې ته کوي. خو پښتنو هوښیار شي، زمونږ د دې پښتو نه، زمونږ د دې رسم و رواج نه او زمونږ د دې شوقونو د دې خواهشاتو نه الله او رسول مخکې دي. په الله او رسول باندې قربان شه. پرې د پښتون توب دی او پنجابي توب دی، دا سبب فتنو کې دا خلک اخته دی. نو په پښتنو باندې میان نه دي خوړلی چې ټوله دنیا یې خوري. خدا قرآن او سنت کې بالکل صفا ذکر دی.